د ضلع خیبر جمرود سب تحصیل ملاګورو په ورسک کینال ریموډلینګ پروجیکټ باندې کار روان دی په کوم کې چې د ورسک ډیم د دریای کابل نه 15 کیلومتره د سورنګ او د نیر غټواله او په دې باندې کارپیټ روډ او په پمپ هاوس کې نوي پایپ لاینونه کوم چې د پمپ په ذریعہ سره برا اوبه خېجوي د هغه غټول او نوي ماشينونه نصب کول شامل دي په دې پروجیکټ باندې به 815 میلیونه روپۍ لاګت راځي او مخکې به په دې نیر کې 140 کیوسکا اوبه تلې ولې اوس په پکې 290 کیوسکا اوبه د نوخار او دغسې هغه علاقو ته رسولی شي چېرته کې چې د اوبو د لاسه ځمکې بنجر پراتې دي او د دې پروژې نه به د څښلو اوبه هم اخیستی شي په دې پروجیکټ کې د ملاګورو د نیر په غاړه باندې روډ هم دی کوم چې جوړ شوی دی ولې په څه ځایونو کې ناز دی د دې حوالې سره د ټیکهدار چارواکو وینا وه چې دا روډ په اول ځل جوړ شوی ولې د دې نه بعد به په دې باندې بیا کار کولی شي ځکه چې تر کومه پورې کار مکمل شوی نه وي نو د دې ناستوالی یا خرابوالی دا د ټیکهدار ذمه داري ده خو د سیمې خلکو پې د خوشحالۍ څرګندونه وکړله روډ خو موږ ډېر خوشحاله یو او ډېر ښه کار وشو خو موږ ته چې دا اوبو نالۍ وشي دا به ډېر ښه وي دلته اوبه دوکانونو ته ننوځي چې نه و جوړ ګردې به وي او ډېر تکلیف و بیماری وي هر ځای کې تکلیفات ډېر و ډېر مطمئن یو کار نه کار ډېر ښه روان دی نظمت بس ګردې به وي او ډېر تکلیف و د مزبار باندې تکلیف و کډې به وي په ټول سره ډېر بې حسابه پراته وي 5-6 هزار تنانه به پراته وي په یو لږ ځای سخي پول ته مکمل مستخي پول جمع دی ته وته په دغه پروجیکټ کې د ورسک ډیم دریای کابل نه کوم نیر چې غټولی شي د دې ټیکه د چاینا سره ده او دا د چاینا په تعاون سره جوړولی شي د دغه پروجیکټ مکمل کېدو 2022 کال و خو ولې د چارواکو تر مخه دا به اوس په 2020 کې مکملیږي محمود الله خان افریدي سنو پښتونخوا خیبر